العالمين والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. خبر په کتاب کې شروع د امام مسلم رحمه الله دا کتاب اوله خبره دا و چې دا په کوم درجه سهاره ستو کې مسلم شریف دا دویمه درجه دویمه مرتبه کې هغه طرف د کتاب چې د امام مسلم رحمه الله دا کتاب دا په کوم طرف باندې امام مسلم رحمه الله کوم احادیث ذکر کوي په کتاب دلته امام مسلم په خپل کتاب کې حدیث صحیح لذاته دا ذکر کوي هغه احادیث ذکر کوي چې هغه صحیح لذاته او حدیث صحیح لذاته دي ته ویل کېږي چې ټول راویان هغه عادلان کامل الضبط وي سند متصل وي معلل او د شاذ د دین محفوظ وي دي ته ویل کېږي حدیث صحیح لذاته. نو معلومه شو چې امام مسلم په خپل کتاب کې د هغه راویانو روایت ذکر کوي چې هغه عادلان وي کامل الضبط وي سند متصل وي او د معلل او د شاذ نه محفوظ. اوس روایت د راوی ذکر کوي چې عادل راوی چاته ویل کېږي؟ عادل راوی هغه ته ویل کېږي چې هغه د دروغ نه د کذب نه د اتهام د کذب نه د فسق نه او د جهالت نه او د بدعت نه محفوظ وي. دا راوی د عادل راوی. عادل راوی دې ته ویل کېږي چې د کذب نه او د اتهام د کذب نه او د جهالت نه د فسق نه او د بدعت نه دا محفوظ. دا راوی د عادل. د امام مسلم رحمه الله هغه راوی روایت کوي چې دا صفات نه دروغجن وي نه اتهام د کذب پکې وي او همدارنګه د دینه محفوظ وي د فسق نه محفوظ وي د جهالت نه محفوظ وي او د بدعت نه محفوظ وي. د داسې راوی روایت هغه ذکر. دویم حدیث دا صحیح لذاته دي ته ویل کېږي چې راوی هغه کامل الضبط. کامل الضبط کوم راوی لکه په هغه طبقاتو کې موږ ویل هغه کې موږ ویل کامل الضبط کثیر الملازمه. ضبط کامل چاته ویل کېږي؟ ضابط هغه راوی ته ویل کېږي چې هغه د فحش غلطی نه د ډېرې غلطۍ نه محفوظ، د غفلت نه محفوظ، د وهم نه محفوظ، د مخالفت د ثقات نه محفوظ، د سوء حفظ نه محفوظ. معلومه شو چې دا راوی دا کامل ضبط راوی. نو کامل ضبط راوی دي ته وایي چې د فحش غلطی نه د ډېرې غلطۍ نه د غفلت نه د وهم نه د مخالفت د ثقات نه او د سوء حفظ نه محفوظ وي. نو معلومیږي چې دا راوی کامل ضبط دی. د دې ضبط کامل دی. دا خبره صحیحه ده. په دې مسلم د دې کتاب صحیح مسلم د دې په جامعتو کې اختلاف آیا دا کتاب صحیح مسلم دا جامع دی کنه؟ اصل کې جامع هغه ته ویل کېږي چې دا په اته قسمه احادیث باندې مشتمل. اته قسمه احادیث دا په دې باندې مشتمل وي ته جامع ویل کېږي. لکه هغه شاعر شعر کې ذکر کړی دي سیر آداب و تفسیر و عقائد فتن احکام اشراط و مناقب. چاہیے کہ سیر کو باب احادیث ذکر د آداب متعلق احادیث ذکر
د تفسیر متعلق احادیث ذکر دي د عقاید متعلق احادیث ذکر دي د فتنو متعلق احادیث ذکر دي د احکام متعلق احادیث ذکر دي د قیامت متعلق احادیث ذکر دي اشرار او د مناقب صحابه چې دې متعلق احادیث ذکر وي چې دا څه قسم احادیث باندې مشتمل وي دې ته ویل کېږي جامع د مسلم په جامعیت اختلاف دي سو چې دا جامع نه دي یا جامع ذکر نه دي چې په مسلم کې تفسیر دالې کما قرآن کریم تفسیر چې په احادیث باندې شوی دا په مسلم کې صحیح مسلم کې دالې کما او بعض علماء محدثین لري مسلم جامع دي هغه د خپل ځان لپاره د محمد ابن یعقوب قول پیش بی هغه مسلم ته جامع وی ځکه چې صحیح مسلم یې کله شروع کړ د شروع نه بعد اختتام دی ورته او دې په دمشق کې شروع کړو نو التبوی بختمت بحمد الله جامع مسلم الله په حمد باندې جامع د صحیح مسلم جامع دا جامع دی دا می ختم بجوف دمشق الشام جوف للاسلام دا په دمشق شام کې التم ختم کو چې دا د ټول اسلام لپاره ګیړه ده ټول اسلام لپاره د دمشق مرجع ده دې کې صحیح مسلم شروع کو او دې کې ختمت بحمد الله جامع مسلمین نو مسلم باندې د جامع او دا علما به وي تفسیر په صحیح مسلم کې ذکر کم راغلی چې د تفسیر متعلق احادیث په صحیح مسلم کې کوم شرایط دي هغه شرایط باندې ډېر کم راغلي دي چې دې په شرایط باندې احادیث ندي بندل شي چې د امام مسلم په شرایط او احادیث بندل شي نه دي نو ځکه د تفسیر متعلق احادیث کم راغلي او کته وی چې امام بخاری له ډېر ذکر نو دا علماوی امام بخاری رحمه الله ذکر کړي یا امام بخاری دا احادیث مکرر ذکر کړي بیا به ذکر کړي مسلم د مکررات لغان مکرر حدیث نه ذکر یا هغه آثار موقوفه او تعلیقات ذکر کړي نو ذکر تفسیر متعلق احادیث دي او د امام مسلم د خپل شرایط مطابق احادیث ندي مندل شوی نو ذکر تفسیر متعلق احادیث کم ذکر کړي ما هو صحیح هم دار چې دا جامع ده صحیح مسلم دا جامع درېمه مسله اغراض د کتاب چې د امام مسلم د خپل کتاب نه د دې جوړولو نه څخه د په احادیث کې ډېر تصنیفونه نور کتابونه نو د امام مسلم دی کتاب ته څه ضرورت نو د امام مسلم یو غرض د دې کتاب نه هغه اختصار د عبارت او د حسن بیان سره ډیر په زیادت قطعیت او د جزم طریقې باندې احادیث مرفوعه متصله او متعدد طرق باندې جمع کړو امام مسلم غرض دار او چې عبارت مختصر ده اختصار د عبارت او د حسن بیان سره بقطعیت او یقین طریقې باندې احادیث مرفوعه متصله صحیحه و متعدد طرق باندې جمع او دا حقیقت دا به درې مسلم کې بتا پته ولګي یو حدیث اوه د ترجمه الباب سره مناسبي هغه کې به خبره وکړي باقي ولا درې څلور دې لفظ احادیث ځان وروړي چې په یو طریقې باندې به جمع شي ما یو خبره وي او څه حیران شي په ځان نو په یو حدیث کې به درې پاوه تیر کې او شل احادیث کې به نیمه دا ولې دا د امام مسلم هغه اختصار د بیان او حسن بیان دی او اختصار د عبارت ډېر مختصر دی او بیان ډېر شاته خپل په تاسو طریقه باندې احادیث ذکر کړي چې توته حیران نو یو غرض اختصار د عبارت
او د حسن بیان سره سره جزم او قطعیت طریقې باندې احادیث مرفوعه متصله صحیحه جمع کول. دویم غرض امام مسلم د حدیث متن په نظم او ضبط طریقې باندې مرتب کول او په یو دی باندې جمع کول. چې متن د حدیث دا په نظم او ضبط باندې لیکل او په ترتیب باندې لیکل او زه دغه نظم او دا ترتیب او دا متن د حدیث دا په یو دی باندې جمع کول. او همدا شی امام مسلم متن د حدیث ډېر په نظم او ترتیب باندې ټول په یو دی کې هغه جوړ. دیو جن امام مسلم مقصود دغه دی استنباط د مسائل نه په امام چې دا استنباط د مسائل وکړي د امام بخاری نو محدثین دا استنباط د مسائل نه د دیو جن په صحیح مسلم کې ترجمه الباب د سرشته د تراجم د سرشته د ابواب تراجم نشته په صحیح مسلم. دا تاسو ته چې کوم ابواب تراجم ښکاري دا بره په حاشیه کې لیکلي دا امام نووي رحمه الله هر ځای کې چې مناسب غنل دي نو باب قائم کړي. دا خپل امام مسلم نه دی قائم کړی دا ځکه باب هغه څو قائمه چې هغه استنباط د مسائل او امام مسلم استنباط د مسائل نه کوي نو ځکه تراجم قائم کړی دي او دا تراجم چې قائم کړي دا امام نووي رحمه الله دا نو د امام مسلم رحمه الله د خپل کتاب نه دا دوه ورته څلورم مسله هغه شرائط د صحیح مسلم. د امام مسلم د کتاب مسلم د دې شرائط دي. یو خدا چې حدیث صحیح لذاته ندا د کثیدا سوی او به په طبقات د رواتو کې دو شرطونه علاوه چې امام مسلم د هغه راویانو روي ذکر کوي چې کامل ضبط کثیر الملازمه او یا ناقص ضبط کثیر الملازمه. د دین علاوه چې حدیث صحیح لذاته ذکر کوي او دو شرطونو د طبقات د رواتو نه علاوه د امام مسلم درې شرطونه نور دي په خپل کتاب. درې شرطونه نور یو شرط اجماع علی ثقافت الراوی. امام مسلم اجماع علی ثقافت الراوی اغا چې کوم راوی روایت نقل کړی دی د هغه راوی په ثقتو باندې امام مسلم هغه اجماع بقایم کړی اجماع چې د دې راوی په ثقتو باندې اجماع د داسې راوی روایت نقل کړی او چې کوم راوی په ثقتو باندې اجماع نه وي شوی د هغه راوی روایت امام مسلم نه ذکر. نو دیو جن امام مسلم رحمه الله د راوی نه راغله د ادنا راوی روایت نقل کوي خدا څومره راویان چې دي هغه راوی روایت راکړي چې د هغه په ثقتو باندې اجماع شي. لیکن دلته یو سوال شته هغه دا دی چې دوی امام مسلم د هغه راوی روایت کوي چې هغه ثقتو باندې اجماع شي. او امام نسائی د شیخین او د امام مسلم امام بخاری پر روایت باندې اعتراض کړی چې دوی په خپل کتاب کې ضعیف روایت دي. نو چې اجماع علی ثقاحت راوی وشو نو امام نسائی ولې اعتراض کړی په شیخین نو تاسو وایي چې امام نسائی اعتراض کړی دی ولیکن کوم اعتراض امام نسائی کړی دی د دې پر راویانو باندې لیکن دغه روایات دي استبعا او استشهادات کروړي متابعات کروړي د اصول کې نه دي او بل هغه چې په باندې جرح کړی دا هغه جرح مفسر نه ده او بنیر د علماء باندې هغه جرح منقول ده چې جرح مفسر دا حدیث ضعیف دی ولې ضعیف دا کافی نه دی چې حدیث ضعیف دا حدیث معلل دی دا کافی نه دی ولی معلل دا حدیث ضعیف دی ولی دلیل بغواړي
که دلیل پیش کې جرح مفسره شو دا قابل د قبول ده او که دلیل پیش نه که جرح مجمله وا دا قبح او عیب په حدیث کې نه پیدا نو دلته دې چې جرح کړی دا جرح مفسره نه ده بلکې جرح مجمله او یا امام مسلم امام بخاری چې دا روایت ذکر کړي دا په تعلیقات هغه کې ذکر کړي متابعات کې استشهادات کې ذکر کړي په اصول کې دي اصول کې هغه حدیث راوړي چې د هغه راوي پر باندې اجماع شي او دویم شرط د امام مسلم ترک الوحدان و مجاهد د هغه راوي چې هغه یوازې راوړي راوي یو د هغه راوي روایت امام مسلم رحمه الله دا نه ذکر د مجهول راوي روایت امام مسلم نه ذکر کوي د ادنا راوی نه واخله صحابي پورې دا راوی چې صحابي نه نقل کړی دی دا به دو کسانو نه صحابي نه به دو تابعین نقل کړی وي یا یو تابعی بیا هغه نه به دو تابعین نقل کړی وي هغه نه امداد حلم مجرا په دې کې به زیاتواله شي کله راوی یو روایت نقل کړی یو تابعی نقل کړی د صحابي نه یا یو تابعی نقل کړی دا روایت دا پنیر د امام مسلم باندې قابل د قبول نه دي چې هغه د ادنا راوی نه صحابي پورې دا به یو نوي بلکې دا به دوی یو دونه به زیات یا هغه راوی چې مجهول وي د مجهول راوی نه روایت امام مسلم نه دي کته دا سوال چې انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى د حدیث روایت راغله دا خو د حضرت عمر رضی الله عنه یو صحابي او ته چې د ادنا راوی نه صحابي پورې دا به یو نیوي دوه دا خیوات حضرت عمر رضی الله عنه روایت کړ د حضرت عمر رضی الله عنه یوازې روایت علقمه او بل چا روایت نه او امام مسلم دا ذکر کړی دغه راوی یو دی او بیم امام مسلم دا روایت ذکر کړی او دا و چې سر د وحدان نو ته جواب درکړو امام مسلم دا روایت ذکر کړی دی دا په طریقې د تیمم او تبرک باندې دا حدیث ذکر کړی په خپل کتاب کې په طریقې د تبرک باندې د برکت لپاره ذکر کړی اگر کا د امام مسلم په شرط باندې یو دویم جواب دا و امام مسلم په بعض احادیثو کې اعتماد په نور کتابونو باندې کړی دی په نور روایت باندې کړی دی نو په بل ځای کې دا حدیث د ابو هريره نه روایت راغلی په بل ځای کې دا حدیث دا روایت د حضرت عائشہ رضی الله عنها راغلی نو امام مسلم په هغه باندې اتفاق کړی صحابه یوازې حضرت عمر رضی الله عنه نه دی حضرت عائشہ رضی الله عنها دا روایت نقل کړی او ابو هريره دا روایت نقل کړی دی دیو جنا امام مسلم بعد مواضع کې په نور کتابونو باندې هم اعتماد کوي نور کتابونو کې روایت حضرت عائشہ نه راغلي د ابو هريره نه راغلي د امام مسلم په هغه باندې اتفاق کړي دغه دا کتاب کې خپل جامع کې د حدیث ذکر کړي انما الاعمال بالنیات دریم شرط د امام مسلم هغه حدیث ذکر کوي چې متفق الصحت هغه حدیث ذکر کوي چې هغه متفق الصحت هغه حدیث په اتفاق باندې صحت شي ندی وجه امام مسلم رحمه الله وي ليس كل شيء او عندي امام مسلم رحمه الله نه هر یو شی زما په نسبت وضعتها هنا چې د دې په خپل کتاب کې انما وضعت فيها ما اجمعوا عليه خپل کتاب کې هغه روایت نه کوم چې دا هغه باندې اجماع شي هغه حدیث په خپل کتاب کې نه کوم چې هغه باندې اجماع شي امام مسلم په خپل کتاب کې هغه حدیث ذکر کوي چې هغه متفق الصحت دا معنا چې دا هغه په صحت باندې اجماع راځي هغه روایت نه کوم او کته وی سوال دا دی چې امام مسلم رحمه الله په دې ډېر احادیث باندې اعتراض واردېږي
چې ډېر احادیث داسې بعض احادیث داسې دي چې هغه متفق صحت نه دي د هغې په صحت باندې اتفاق نه ده شوی بلکې محدثینو په هغې باندې اجماع نه ده کړې په هغې باندې اعتراض شوی نو ته څنګه امام مسلم هغه حدیث ذکر کړي چې هغه متفق صحت نو ته یو جواب دا وکړه مراد د متفق صحت نه ده چې د دې په متن او په سند باندې اتفاق شي د دې په متن سند باندې اجماع شي هغه حدیث نه او یا مراد اجماع د څلور محدثینو ده د ټول دنیا ته نه ده مراد معنا دره چې هغه روایت کې کوم چې متفق صحت وي او چې د هغه حدیث په صحت باندې څلور محدثین اجماع کړي یو عثمان ابن ابي شيبه دویم سعید ابن منصور خراسانی دریم امام احمد ابن حنبل او څلورم یحیی ابن معین چې دې څلور محدثین اجماع کړي د ټول دنیا اجماع کنه مراد نه هغه روایت ذکر کوم چې متفق صحت وی خو چې دې څلور اجماع کړي راغلي وي عثمان ابن ابي شيبه سعید ابن منصور خراسانی او امام احمد ابن حنبل او یحیی ابن معین د دې اجماع کنه دا مراد او پنځمه مسله هغه خصوصیات د کتاب د مسلم د امام مسلم په خپل کتاب کې څه خصوصیات اول اجمالا اوایا یو خصوصیت د امام مسلم ضبط التفاوت اللفظ تشریح ورسره دویم خصوصیت ازاله الالتباس دریم خصوصیت فرق د په مابین د حدثنا او د اخبرنا او څلورم خصوصیت ثلاثه د متون له متن ډېر آسان طریقې باندې امام مسلم ذکر پنځم خصوصیت قلت الاثار والتعلیقات اثار او تعلیقات په خپل کتاب کې کم دي او شپږم خصوصیت فذكر احاديث یو لفظ امام مسلم راوړي فذكر الاحاديث منها ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات او وم خصوصیت هغه مقدمه ده چې امام مسلم دا ذکر اول خصوصیت ضبط التفاوت اللفظ ضبط التفاوت اللفظ سمان دې دا معنا کله چې امام مسلم یو حدیث ذکر او د حدیث ذکر کې په الفاظو مختلفو او د حدیث ذکر کې د شيوخ متعددو نو امام مسلم رحمه الله چې کله د لفظ یو شیخ اخلي نو التعین کوي بقدر الامکان ضبط تفاوت لفظ زمان چې کله امام مسلم حدیث ذکر په الفاظو مختلفو باندې د شيوخ متعددو نو امام مسلم کله چې لفظ یو شیخ اخلي نو بقدر الامکان داخل تعین کوي مثلا امام مسلم وی حدثنا فلان و فلان د حدیث ما ته فلانیم نقل کړي او فلانیم نقل کړي او بیا وی واللفظ لفلان وسرویت نقل د شيوخ متعدده او بقدر الامکان دا تعین کې چې د الفاظ د فلانی شیخ دی وره دلته څه دا یو خصوصیت د امام مسلم دی دې ته ضبط تفاوت اللفظ چې کله امام مسلم حدیث ذکر کې په الفاظ مختلفو باندې د شيوخ متعددونه د امام مسلم په قدر الامکان تعین د دې شیخ په قدر الامکان چې چا روایت نقل شوی لکه حدثنا فلان عن فلان یوي واللفظ لفلان دا الفاظ ورته فلاني شیخ دې تضبط التفاوت اللفظ دویم خصوصیت ازاله الالتباس ازاله الالتباس ازاله الالتباس دا معنا چې سند په مینس یو مبهم مشتبه راوي شي په سند کې یو مبهم او مشتبه راوي راشي نو حضرات شیخین او خصوصا امام مسلم
هغه متعین کوي تا مبهم نفري دي مشتبه نفري دې ته ازاله الالتباس چې په سند کې وهم مبهم راوي مشتبه راوي حضرات شیخین دوارا خاص کر امام مسلم بقدر امکان د هغه تعین کوي یو مثال اوري مثلا امام مسلم باب قائم کړي نو البته امام مسلم رحمه الله وی باب منع النساء من الخروج الى المساجد باب دې په بیان دی چې خزه په جمعاتو ته نو په دې زمانه کې منع الخروج باب منع النساء من الخروج الى المساجد همدا مسله به ذکر کی په کوم په دې چې خزه بدن سبا جمعاتو ته نو بیسوي حدثنا سليمان ما حدیث ما سليمان ذکر سليمان بنامه ډیر مستعين کی یعنی ابن بلال دا تعین امام مسلم کی چې سليمان نه مراد سليمان ابن بلال بیو عن يحيى روایت يحيى نه راغلی يحيى بنامه ډیر دی دا وی وهو ابن سعيد يحيى نه مراد يحيى ابن سعيد نه مراد يحيى بن معين دی يحيى بن يحيى زهري دی يحيى بن سعيد دی ډیر يحيى ګان دلته کوم مراد دی وهو ابن سعيد نفيعني او هو سر سعيد دراوي دي توي ازاله الالتباس چې په سند کې مبهم مشتبه راوي شي نو امام مسلم بقدر الامکان باندې دواړه امام بخاري امام مسلم او زیات تر امام مسلم دا غي سعيد دي لکه ما د مثال ویلي باب منع النساء من الخروج الى المساجد وبه قال حدثنا سليمان امام مسلم سو يعني ابن بلال ده امام مسلم عن يحيى وهو ابن سعيد ده امام مسلم وده سعيد دي ازاله الالتباس دریم خصوصیت ثلاثه المتون متن ډیر آسان او سلیس او ساده ذکر او جمع د طرق د احادیث دا ډیر په آسان الفاظ باندې مثلا ثلاثه د متون زمانہ امام مسلم هر حدیث راغلی په خپل مناسب ځای کې ذکر کړي کوم حدیث چې کوم ځای کې مناسب دی هر حدیث راغلی په خپل مناسب ځای کې درج کړي او د دې حدیث تمام طرق او مختلف الفاظ دا په یو موقع باندې ذکر کړي یو حدیث راوړل د حدیث په مناسب ځای باندې ذکر کړي او د دې حدیث تمام طرق او د دې حدیث مختلف الفاظ راغلي دا ټول جمع کوي په یو موقع باندې ذکر کوي چې د دې حدیث نه د دې حدیث معنا هغه واضح حقیقت پرخیږي چمکیږي او ښکاري دا د امام مسلم کوشش کوي امام مسلم چې احادیث په داسې طریقه باندې ذکر کړي چې د دې لفظ سند معنا ټول واضح ښکاري کوشش کوي چې خپل کتاب زود هغه چا د پاره استفاده کوي د اسانه او په اسانه طریقه باندې مزید ثلاثت د متون تاسو برېږي او امتحانونو کې مال ترېشي اس عبارت کا سلیس ترجمه کړي اسانه واضحه ترجمه دې عبارت دې متن ډیر واضحه ډیر اسانه ډیر ښکارا ذکر کوي چې دې متن او نه د خپل معنا د حدیث هغه په خپل واضح ښکارا دا معنی او صدورم خصوصیت علت د اثار او تعلقات امام مسلم رحمه الله احادیث مرفوعه او سره اقوال د صحابه او تابعین دا ډیر کم دي تعلیقات ډیر کم دي کوي په خلاف د امام بخاری نه امام بخاری اثار هم ډیر ذکر کړي په خپل کتاب کې او تعلیقات هم ډیر دي ذکر امام مسلم مقصد کو اصلي داري چې حدیث صحیح لذاته جمع کول اثار او تعلیقات کا ذکر کی دا ډیر کم ذکر کوي او امام بخاری رحمه الله هغه اثار تعلیقات زیات دي
دا د امام مسلم خصوصیت دی چې علت د اثار او تعلیقات. پنځم خصوصیت فذكر احاديث دا لفظ ذکر دا ورته صحیح مسلم کې راځي. اصل کې حمام ابن منبه اغید ابو هريره رضی الله عنه نه روایت نقل کړي روایت. کوم روایت چې حمام ابن منبه دا ذکر کړي د ابو هريره او دا احادیث ذکر کړي دا یو سل اسدش احادیث او دا ذکر کړي دی او دې ته نوم کې الصحيفه الصحيحه بیا ورته نوم کیږي. اوس ابو اسحاق اصفرانی رحمه الله رائے دارا چې کله یو راوی روایت ذکر کی په یو طریقې باندې ذکر کی اوس کته ولګي د راوی په روایتو کې دې کې څه لګيږي څه ذکر ته او څه نګر ذکر ته نو په دې کې څه ګډوډي راځي اختلاف راځي د دې په نظم کې خلل راځي په دې نظم کې نقصان راځي. لہذا اغیر اعدادا چې دغه روایت چې په یو طریق یو سند باندې راغلي دا به ټول په یو ځای کې ذکر کړي کې به خلل اختلاف نه وایي. د امام مسلم رحمه الله د ابو اسحاق الصفاری درایشی هغه داسې دا عجبه طریقې باندې د الفاظ ذکر کوي. التذو به قال حدثنا فلان عن فلان يسوي فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اوس حمام ابن منبه چې دا بورنه روایت کوي په یو سند باندې نو دا ټول امام مسلم دوی فذكر احاديث حمام ابن منبه د تدیر احادیث نورم ذکر کړی دي دا نظم برقرار وساته. وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث دا چې پیغمبر اسلام ذاتي دی ځکه چې په نظم کې خلل لري نقصان لري. د امام مسلم د الفاظ ذکر کړي فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد دې احادیثنا دا حدیث چې پیغمبر اسلام فرمایي دا د امام مسلم خصوصیت دی. بل چې دا ذکر کړی فذكر احاديث نه ذکر چې د حمام ابن منبه چې کوم روایت د ابو هريره نه راغلي دي په یو طریقې باندې په یو سند باندې راغلي دي او دغه روایت یو سل اپسیتی دي او دې کې یو سروي یو رسالن چاپ شوی دی هغه جرمني برلین کې البته چې دا موجوده ده همدارنګه نور ځایونو کې موجوده ده او دغه روایت کې امام مسلم خلل واقعین ناشنا الفاظ کې فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یو روایت کو ذکر کو ودلته نور احادیث ذکر دي او بعض دي هغه روایتونه دار چې پیغمبر اسلام دا ذکر دا د امام مسلم خصوصیت او هم خصوصیت د امام مسلم هغه مقدمه ده. امام مسلم مقدمه ذکر په دې مقدمه کې امام مسلم وجه د تصنیف شرائط د تصنیف اصطلاحات د کتاب او دا ذکر دي او د دین علاوه ډیر فواید باندې دا مشتمل ده. مثلا امام مسلم مقدمه کې دا ذکر کوي حکم د اختصار د حدیث اوږد حدیث دی د اوږد حدیث نه تا د خپل مقصد لپاره احادیث لږه حصه راوړله د دې حکم څه دی. او امام مسلم رحمه الله چې د متول حدیث نه مختصر ذکر کې د دې حکم څه دی او امام مسلم حفظ او ضبط راوی دا ذکر کوي چې حفظ راوی او ضبط راوی د دې دلیل ذکر کوي د دې معیار ذکر چې راوی به حافظ دي دا څه دلیل راوی به ضابط دي د دې څه دلیل د دې معیار څومره به ضابط وي څومره به راوی حافظ وي د دې معیار سره دا پکې ذکر او همدارنګه د مستور عیب راوی نه روایت آیا دا قابل د قبول دی کنه دی نو دا پکې ذکر نو دا ویا چې هم خصوصیت مقدمه ده په مقدمه کې وجه د تصنیف شرائط د تصنیف
او د اصطلاحاتنا علاوه نو ډېر فواید پکې موجود دي لکه مثلا حکم د اختصار د حدیث حفظ او ضبط د راوی دلیل او معیار چاغي دلیل معیار سره او د مستور العیب راوی روایت چې آیا دا مستور العیب راوی روایت دا قابل د قبول دی او قابل د قبول نه دی دا په مقدمه کې امام مسلم دی په نو دا وو خصوصیات او شپږم مناقب او فضائل د کتاب د مسلم چې صحیح مسلم مناقب او فضائل داسې شاه عبد العزيز رحمه الله هغه دا وایي چې امام مسلم په خپل کتاب صحیح مسلم کې د حدیثو عجایبات ذکر کړي عجایبات د حدیثو امام مسلم په خپل کتاب کې ذکر او ابن شرقی رحمه الله هغه دا وایي چې امام مسلم رحمه الله ویلي ما وضعت في كتاب هذا مسندا الا بحجه وما اسقطت منها الا بحجه بما په دې کتاب کې چې کوم حدیث راوړې په دې مسند کې دا په دلیل راوړې دا حدیث می ولې ذکر کړې دې دلیل دا وما اسقطت منه الا شيئا الا بحجه ما يوصي خپل کتاب نه ورغول نه دي مگر په دلیل نو معنا دا ده چې ما په دلیل نه په کتاب کې حدیث جمع کړې نه می په دلیل د کتاب نه ورغول نو ځکه ابن شرقی رحمه الله وی چې دا امام مسلم په خپل وی ما وضعت في كتاب هذا المسند الا بحجه وما اسقطت منه شيئا الا بحجه دواړه په دلیل باندې کړی وضع په دلیل باندې او اسقاط په دلیل باندې او درې محمد ابن ماتردی رحمه الله هغه په خپل د امام مسلم رحمه الله ارشاد نقل کړي امام مسلم رحمه الله وی چې ما په درې لکه احادیث کې انتخاب کړی دی ورسته د حذف د مقرراتونه په خپل کتاب کې مثلور سر احادیث دا جمع ما د درې لکه احادیث کې انتخاب کړی دی او بیا د مقررات د حذف نو ورسته سلور سر احادیث ما په خپل کتاب کې دا جمع او سره د مقرراتونه ابو حفص رحمه الله چې کل حدیث دا اتذر ابو الفضل وایي چې ټول احادیث دا ټول لذر دي او چې مقررات ته حذف کې مقررات لري کې نو سلور سره پاتې او بیا د تصنیف د زمانه نه چې فارغ شوی دی دا په 250 هجری کې فارغ شوی او په 15 کال کې دی خپل دا کتاب دالي دل کاله کې لیکل او په 250 هجری کې امام مسلم دا فارغ شو نو په 15 کاله کې لیکل اشاره د اهتمام دې باندې ډېر محنت شوی دی او ډېر مختندشان دی دومره تکلیف به باندې شوی په 15 کاله کې د دې احادیث جمع شوی دي د مقررات حذف کې نشه هغه حذف شي او اوسو دا د چیرې راځه ټول احادیث راځي مکړي دي او هر دې کې مناسب دي چې هغه حدیث کې کړي او دومره خدمت کړي څلورم امام مسلم رحمه الله علی سندات امام مسلم چې دې امام مسلم او د پیغمبر علیه السلام په مابین څلور واسطې وي اتیا او زیات روایت ذکر کړي دي هغه د پیغمبر اسلام د امام مسلم په مابین ضرور و دا د اتیا ونه زیات حدیث دې ته عالی سند والا وي چې دا سند ډیر عالی دی ډیر وچت سند دی چې د امام مسلم او پیغمبر اسلام په مابین کې ضرور واسط دي او پنځم فضیلت دار ابو علی زاغونی رحمه الله وی به یو ثقه یو لوی بزرګ هغه خوب ولیدل یو کتی په خوب کې ولیدل نو د هغه حال تاسو ته نه و
او هغه ته ویل چې بي اي شيء نجوتا دا ته په کوم شی باندې نجات ملاو شو دا نجات ته په څه ملاو شوی وی هغه د مسلم اجزاء ته اشاره وکړه چې ما ته نجات ملاو شوی دا د صحیح مسلم په اجزاء باندې ما ته نجات معنا دا صحیح مسلم اجزاء دا مې ویلا د حدیث مې لوستله د دې معنا مې ذکر کوله د دې خدمت مې کوله د دې ادب مې کوله نو په دې باندې ما ته نجات ملاو شو نو معلومیږي امام مسلم رحمه الله کتاب دا د اخرت د باره د نجات هم لوی ذریعہ دی باندې وتا ته نجات ملایي ځکه چې په قران پاک باندې یا په احادیث باندې ته نجات ملایي نو په څه باندې نجات ملایي بل شیخ خدا دې نشته چې هغه باندې نجات ملایي نو ځکه ابو علي زاهدی رحمه الله وی چې یو ثقه هغه خو کولې دا غینه تفصیل نجات و نجات ماته په صحیح مسلم اجزاء اشاره په دې باندې ملایي الله